خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه د مجالسو تذکره مونږه شروع کړې ده چې د هغې مجالس په څنګه کېدل چې هغې کې انشاءالله نن 5م مجلس دی چې دا مجالس حضرت سیدنا و مرشدنا خواجگان حضرت الشیخ قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ټول را جمع کړي دي. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه ډیر جلیل القدر مرید او دی مبارک په دهلی کې پاتې کېدل، هندوستان دهلی، او د دې قبر مبارک اوس هم په دهلی کې دی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې د پیر وزوه چې زه رالمه د خپل شیخ او مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه استانی عالیه ته وی چند اولیاء نیکان پاکان نورم په دغه موقع باندې موجود و چې هغې کې شیخ جلال مبارک رحمت الله علیه، شیخ علی سنجری مبارک رحمت الله علیه او حضرت الشیخ محمد اوحد چشتی مبارک رحمت الله تعالی علیه موجود و. وی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه د 5 اشیاء په حق کې خبره شروع کړه چې 5 اشیاء قتل دا عبادت ته، 5 سیزونو ته قتل دا عبادت ته. وی کې ډومبی خبره د والدینو نه شروع کا چې مور او پلار ته د مینې د محبت په نظر قتل د الله رضا د پاره د یو قبول شوي عمره د حج ثواب ملاویږي، د یو قبول شوي د حج ثواب انسان ته ملاویږي کامل مومن چې کوم وي. بل بیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایل څوک چې د خپل والدینو قدم بوسی کوي دای خپې مبارک وي، د خپل والدینو خپې ښکلی وي، په دغه عمل باندې الله تعالی د په عمل نامه کې د 1000 کاله چې کوم دی عبادت لیکي. سبحان الله، د 1000 کال عبادت او الله تعالی وی دی بی حسابه بی کتابه په دغه عمل باندې بخي. عموما زموږ په معاشره کې چې وګورو نن سبا د والدینو ګورې ډېره بېادبي شروع ده، د والدینو ډېره نافرماني شروع ده. ښه تصوف والا خلک هم دي داسې چې ځان ته ښه د یو صاحب مرید وي، غټې غټې تصویب هم ګرځوي او چې دغه کورنۍ زندگی ته وګورې نو کورنۍ زندگی چې دغه وي نو هغه ټوله د بېادبۍ نه ډکه وي د والدینو په حق کې. نو د والدینو بېادبي دا ګورې زهر قاتل دی، دې انسان ته ګورې د خپل مرشد نه ګورې خیر نه میلاویږي. کوم انسان چې د خپل والدینو بېادبه وي، زموږ صاحب مبارک رحمت الله علیه فرمایل چې څنګه د خپل شیخ و مرشد لاسونه ښکلوئ داسې د خپل والدینو هم لاس ښکلوئ. او د والدین په مخ کې به اولاد داسې وي لکه څنګه یو غلام د آقا په مخ کې چې څنګه وي. غلام آقا ته سترګې نشي اوچتولی، جواب نشي ورکولی، که ډېرې ورټي خو جواب نشي ورکولی. نو زموږ په معاشره کې چې کله والدین دنیا نه لاړ شي نو بیا دغه زامنو هغه د لباسۍ او د ریاکارۍ جړاګانې په هغه موقع باندې بیا کوي، بیا وله لاسونه هم ښکلوي په هغه موقع باندې ورته خپې هم ښکلوي، په تندي هم ښکلوي او بیا ورته ګوري کټ ته وله راځي. خو چې په ژوند باندې شي نو به دا نه لاسونه بیا ښکلوي، نه ورته بیا خپې ښکلوي او نه د مخ کتو دپاره راځي. زموږ اکثر په دې جنازو کې چې وګورو نو دا یار دوست چې د چا وفات شي، داسې تعلقداره وفات شي، نو د جنازې نه بعد اکثر ګوري. نو زه حیرانم شم په دغه عمل باندې چې په ژوند باندې د یو بل مخ کتو دپاره تیار نه یئ، د یو بل سره دونه نفرت کوئ، او اوس چې دنیا نه لاړو نو راځه یو نظر وګورم دغه په کتو باندې بیا نه مړېږي. د پښتنو په معاشره کې که عزت غواړې وایي زر مړ شه، بس
الله به د قدر پیدا شي چې په دنیا کې موجود په مخ د ځمکه موجود معاشره کې ستا د پښتنو خاص کر ستا قدر نشته ګوره خو چې کله دنیا نه لاړ شي بیا د هر چا ارمان در شي نو د والدینو عزت کوي ګوره په دغه موقع باندې خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه یو حکایت او فرمایلو چې یو فاسق او فاجر او ګناګار نوجوانو هغه داسې عملو چې ټول کلی کې به خلکو نفرت کولو کله چې دغه نوجوان وفات شو پس د وفات بعض خلکو په خوب کې دی وکتو چې په جنت کې حاجیان صاحبان دي او هغې سره دی روان دی ګرځي د خوب کتونکي ورته وایي چې ځوان ستا عمل خو ډېر خراب و او موږ خو ډېر تعجب کې شو حیرانۍ کې شو چې ته په جنت کې ګرځې او تا ته جنتي لباس اچولی شوی دی هغه ځوان ورته وایي چې او زه په عمل ډېر کمزور یم خو زما کور کې یو بوډۍ مور وه زما یو عمل چې کله به م کور ته رالم زه به د خپل مور بیبي په خپو باندې پرېوتم او مور ته به مې وفرمایل چې مور ما ته دعا وکړه چې الله تعالی ما بې حسابه وبخي وایي مور بیبي به ما ته دعا وکړه چې الله تعالی ته وبخه او الله تعالی دې په دغه عمل باندې تعالی د حج ثواب درکړي نو الله تعالی هغه دعا زما د مور بیبي چې ما ته کړې وه زما په حق کې قبوله شوې ده الله جنت تم داخل کړی یم او حجیانو سره چې کوم دی جنت کې ګرځم د حضرت موسی علیه السلام په دور کې یو قصابو هغه هم د مور بیبي ډېر زیات خدمتګار حضرت موسی علیه السلام مبارک د خپل الله تعالی نه سوال وکړ چې یا الله زما په جنت کې څوک ملګری دی زما جنتی ملګری ما ته په دنیا کې وښایه الله تعالی ورته وفرمایه چې ستا جنت کې پلانکې قصاب دی هغه ستا جنتي ملګری دی ستا ګاونډي به حضرت موسی علیه السلام مبارک لاړ ټوله ورځ د هغه دوکان ته مخې ته تېره کړه خو هغه کې داسې څه عمل یې ونه کتو چې دی داسې د جنت ما سره د ملګرتیا سبب د لپاره وګرځېږي خیر حضرت موسی علیه السلام مبارک ورته ورغو ورته وفرمایل چې زه نن ستا ملمت کېدل غواړم هغه ځوان هغه قصاب ورسره راضي شو دغه قصاب سره چې حضرت موسی علیه السلام کور ته تشریف یوړلو دغه قصاب یو عمل کوي چې یو کاسه راواغستله هغې کې روټۍ نرمه که و هغه کاسه یو کوټې ته یوسله حضرت موسی علیه السلام مبارک تجسس کې شو چې دا څه چل کوي دی خو چې ویې کته ګوټ کې په کټ کې یو ډېره مانده کوټه یو زنانه پرته ده ډېره کمزوري او دغه قصاب ځي د هغه کاسې نه نوړی نرمۍ او خپلې مور ته چې کوم دی په خوله کې ورکوي او چې د هغې کوم د خوروا هغه ساس کې په شونډو باندې په زنه باندې راځي دغه قصاب ورته زنه او دا شونډې پاکوي ورسره کله چې دغه کاسه یې پوره کړه و هغه مور ورته دعا وکړه چې الله خو د موسی علیه السلام سره په جنت کې ملګری کړه حضرت موسی علیه السلام ورمنډه کړه ورته وفرمایل چې ځوانه د مور تا ته دا څه دعا وکړه وایي زما دا مور ډېره زیاته ساده ده وایي زه چې کله دې باندې زه دا روټۍ وخورم نو دا ما ته دا دعا کوي چې حضرت موسی علیه السلام سره دی الله په جنت ملګری کړه موسی علیه السلام چرته زه حضرت موسی علیه السلام ورته فرمایي چې زه موسی یم او ما الله نه سوال کړو چې یا الله زما په جنت کې به څوک ملګری وي ما ته په دې دنیا کې وښایه الله تعالی ما ته ښودلی ته زما جنتي ملګری ستا د مور دا دعا ستا په حق کې الله تعالی قبوله کړې ده حضرت بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله علیه بیا حکایت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه را نقل کو وی فرمایي چې حضرت بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله علیه نه چا پوښتنه وکړه چې تاسو ته سلطان العارفین ولې ویل کیږي تاسو ته دا ولایت په څه وجه ملو شوی دی
نو حضرت بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه وته فرمایل چې زه کله د 9 کالو ما د قرآن تلاوت کولو درس لوتلمه کله دی آیات مبارک ته چې رالم چې وبالوالدین احسانا چې تاسو خپل والدینو سره احسان کوئ، نیکی کوئ، بھلائی کوئ. وای ما د خپل استاد محترم نه پوښتنه وکړه چې استاد جی د دې آیات مبارک څه مطلب دی؟ وای ما د خپل استاد محترم فرمایل چې بچی د دې مطلب دا دی چې تاسو د خپل والدینو خدمت په ځان باندې لازم کړئ. وای زه کور ته رالم او د خپل مور بیبي په خپو مبارکو باندې پرېوتم او ورته مې فرمایل چې موري نن ما په قرآن عظیم الشان کې آیات مبارک ویلې دی چې په هغې کې د الله د جانبه ما ته حکم دی چې تاسو خپل والدینو سره نیکي وکړئ، د هغې خدمت وکړئ. نو مورې ما ته داسې دعا وکړه چې څنګه ستا د خدمت حق دی چې هغه شان زه ستا خدمت وکړم، چې څنګه ستا د خدمت حق دی. و چې کله دا خبره مانه زما مور واورېده، زما مور ډېره زیاته خوشحاله شوه، ما سره همدردي نورم زیاته شوه. و زما مور زر چاردام ته ورپاسېده، ښایسته موریانې وې، پاک دامنه موریانې وې، باعمله نیک عمله موریانې وې. وایي زه د 2 رکاته نفلو نیتو تړلو چې کله د نفلو نه نیت وسرخولو، د سلام یې وسرخولو، نو یې ما ته وفرمایل چې بایزیده لږ دې خوا راشه. وایي چې زه ورغم، زما دا لاس مبارک یې وایي داسې خپل لاس مبارک کې کېښودلو. وی دعا یې راته وکړه چې یا الله دا بایزید بچې ما تا ته در په حواله کو، دی ما تا ته در په حواله کو. وی په دغه وجه باندې چې کوم دی ما ته الله تعالی ولایت را کړی دی. او فرمایي چې یو ځل رانه خپلې مور بیبي اوبه وغوستې، د یخنۍ موسمو مور بیبي رانه اوبه وغوستې چې بایزیده ډېره زیاته تږې شوې یمه، لږې اوبه راله راکړه. و چې کور ته منګو ته لاړم، ګڼوین باندې په پخوا زمانه کې پراتو دا منګي، نو اوبه مې منګو کې کتې اوبه نه وې، بهر لرې لاړم، کوینه مې اوبه راډکې کې چې رالم کنډول د خاورې مې مور ته ونیولو، خو مور مې اوده شوې وه. اوس که مو تاسو وینو بس کټورۍ به ورته سر ته ایښلو چې کله پاسي بس بیا بسکي په خپله. خو نه، بایزید بستامي سے مبارک رحمت الله علیه داسې یو د خدمت یو ښکلی انداز دلته پیش کړی دی چې ټوله شپه یې ها کنډول د مور بیبي په خوا کې نیولی دی، ولاړ دی چې کله به زما د مور بیبي دا سترګې کولو شي چې زه وله دا اوبه ورکم. هسې نه که دا کنډول مې کېښودلو او د مور بیبي مې سترګې کولو شوې او زه ده پاتې شوی یم او مور بیبي بیا به اوبو دپاره چغې کړي. شپه کې چې مې د مور بیبي و سترګې ونغړېدې، و چې وکتل زما مور بیبي نو په ما باندې سترګې ولګېدې. وایي ما ته فرمایي چې بایزیده ته اوس هم ولاړې؟ وایي ما ورته چې او مورې تاسو اوبه غوښتلې وې، د اوبه مې درته نیولې دي. وایي هغه موسم ډېر زیات یخ و، هغه کټورې زما د لاس سره ډېر زیاته کلک شوی و د یخنۍ په وجه. وای ما چې مور بیبي ته ورکو، زما د ګوتې هغې سره لږې زخمیم شوې. وای مور بیبي په دغه موقع زما اوبه وڅکلې او زه یې خپلې سینې مبارکې ته راجوخ کوم او په تندي او په سر مبارک یې ښکل کړم. وای ما ته وفرمایل چې بچې تا خو زما په وجه ډېر زیات تکلیف اوچت کړو او الله تعالی دې د تا نه راضي شي، الله دې د تا نه راضي شي. د دې مبارک په باره کې یو بله خبره م راځي چې هغه د کتاب کې نشته، د خواجه معین الدین چشتي اجمیري مبارک رحمت الله علیه مجلس کې هغه تذکره نه ده شوې، خو د دې مبارک په باره کې یو بله خبره هم د دې بعضې کتابونو کې شته دی چې بایزید بستامي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه خپلې مور بیبي سره یو ورځ کېناستو، ورته فرمایي مور بیبي یو را باندې د الله تعالی حق دی چې الله به راضي کومه، او یو را باندې ستا حق دی چې تا به خدمت کومه. نو راته حکم وکړه چې اول د چا راضي مخکې که دغه مخکې کړم، رضا مخکې کوه. مور بیبي ورته وفرمایل چې بچې اول خپل رب راضي که، زما طرف نه تا ته اجازت دی او زما ته خپل رب ته سپارلی په حواله کړی مې. دی فرمایي چې ما په دغه ورځ باندې خپل کور
پرېښودلو. په دشتو بیابانو کې د الله تعالی په ذکر کې به هر ټیم مصروف وم. و 14 کاله بعد په بستان باندې راتلمه، نیمه شپه ده. وایي ناګهانه مې په خپل کور باندې نظر پرېوت. وایي مور سره مې د ملاقات شوق پیدا شو چې ملاقات وکړم مور سره چې 14 کاله پس رالی یم. وایي چې څنګه مې ور وهلو زړه کې مې خیال رالو چې 14 کاله پس هم راځي او خپله مور هم د خوب نه پاسې. زه چې د سهار وخت قریب شي رڼا ولګي نو بس بیا به مور سره ملاقات وکړم. و چې د تهجد وخت شو زموږ د کور نه چې کوم بهر لختې راوتې هغې کې اوبه را روانې شوې. الله دې موږ ټولو ته د تهجد توفیق راکړي. ګورې دا د تصوف مسله ده. ګورې چې هغه سالک هغه مرید ولایت مرتبه ته نشي رسېدلی څو پورې چې په تهجد د همیشوالې نه کړی. ګورې فرضي مونځ خو په خپل ځای دی هغه خو به کوې کې، خو څو پورې چې تا په تهجد باندې همیشوالی نه دی اختیار کړی ځان چې کوم دی د الله په دوستانو کې ګورې مشماره. دا د تصوف ګورې مسلمه مسله ده. نو بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې د تهجد وخت شو زما مور بیبي چاردام کوړه زه پوه شوم. وایي ما چې د کور ور ووهلو 14 کاله بعد وایي مور بیبي راته آواز وکړو چې بایزیده درلمه، بایزیده درلم. تاسو خپله سوچ وکړئ چې 14 کاله پس څوک راشي او ور ووهي او مور بیبي ورته وایي چې بایزیده یا فلانکیه زه درلم. دا د حیرانۍ خبره ده که نه ده؟ د حیرانۍ خبره ده. بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله علیه ډېر زیات حیران شو چې زه خو مور لیدلی نه یم او ما ته مور بیبي وفرمایه چې بایزید بچی درلم. خو چې څنګه زما مور بیبي ورکو لوکو وایي زما د حال ته چې وکتل په ویښتو مبارکو ببر یم، ګیره مبارکه کې مې ګرد دی، په جامو مبارکو باندې خیرنم، په خپو مبارکو کې مې پیزار نشته. وایي زما د مور چې زما دا حال وکتو وایي دعا ته یې لاسونه اوچت کړي چې یا الله اوس هم ته بایزید نه راضي شوی نه، اوس خو د بایزید نه خوشحاله شه، د بایزید نه راضي شه که نه. بایزید بستامی سے مبارک فرمایي چې زما د الله په ذات قسمی 14 کالو کې ما ته هغه انوارات تجلیات پریازات مجاهداتو کې نو حاصل شوي چې کم په دې چندو لمحو کې د مور په دعا باندې ما ته حاصل شو. په دې چندو لمحو کې وایي مور کور ته را دننه کړم ځان سره کېنولم. وایي مور نه مې تپوس وکړو چې مورې زه خو 14 کاله بعد رالم او ما چې ور ووهلو تا ته څنګه پته وه چې زه راغلی یم بایزید بهر ولاړ دی. وایي بچی 14 کاله مخکې چې تا څنګه ور وهلو هغه ور وهل ما ته اوسه پورې یاد دي چې زما بایزید داسې طریقې سره ور وهي لګیا دی. ګوره د دې میندو د خپل اولاد سره څونه مینه وي، څونه محبت وي. د خپلو والدینو ګورې عزت کوئ. دغه تسبیح، دغه نوافل، دغه ذکر، دغه پټکې، دغه هر څه به ماله تاسو لاله فایده درکوي چې د خپلو والدینو ګورې عزت کو، د هغې خاطر کو. ګورې دویم حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې د قرآن مجید ته کتل دا هم عبادت دی. او خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې څوک د قرآن مجید تلاوت کوي ده ته به الله تعالی 2 اجرونه ورکوي، یو د کتلو ثواب او یو د تلاوت د ویلو ثواب الله تعالی به ده ته ورکوي. او بیا یې فرمایل چې د هر حرف په بدله کې الله تعالی د ده په عملنامه کې 10 نیکیانې لیکي او 10 ګناهونه ورته معاف کوي. په دغه موقع باندې حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې ما د خپل شیخ او مرشد نه تپوس وکړو چې صیبه قرآن مجید موږ ځان سره په سفر کې وړی شو که نه؟ وایي خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایل چې د اسلام په اوله زمانه کې دغه مسله ډیره واضحه نه وه چې په سفر کې ځان سره قرآن مجید وړی شي او که نه شي وړی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې ځان سره چېرته قرآن مجید نه وړلی. په دې وجه یې نه وړلی چې د قرآن مجید چېرته بېادبي ونه شي،
چرته د کافرانو لاس ته ور نشي او کافران دغه عظیم کلام د قرآن مجید بې ادبي نه کوي، نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سفر په موقع باندې ځان سره قرآن مجید چې کومې نسخې وي هغه موقع باندې ځان سره به نه وړي. وی بیا خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې اوس خو اسلام له خیره غالب دی، ظاهر دی، اوس د قرآن مجید د بې ادبۍ څه اندېښه نشته، نو ځان سره په سفر کې قرآن مجید ګرځولی شي. خو بیا حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې تاسو ته پته شته سلطان محمود غزنوي مبارک رحمت الله علیه الله تعالی په څه بخلی دی؟ وی مریدانو ټول ورته فرمایي چې نه جي موږ ته پته نشته. وی سلطان محمود غزنوي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه یو ځای کې ملمه و، یو ځای کې چې ملمه و هلته آرام دپاره او د کېدو شپه راله چې څنګه وي د خپې اوږدې کې ناګهانه چې د تاخ طرف ته نظر شوی کې قرآن پاک پروت و، قرآن مجید پکې پروت و. وی حضرت سلطان محمود غزنوي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ځان څه د زړه کې وویلې چې دا خو زه بې ادبي کوم د دې کلام پاک. وی دا قرآن مجید یې راواغستلو چې زه دا به بهر کېدم او زه به دلته وده شم، خو بیا یې ځان سره په زړه کې وفرمایل چې زه خپل د آرام د خاطره د قرآن مجید بهر کوم، دا خو هم د قرآن مجید بې ادبي ده، د خپل آرام د خاطره قرآن مجید بهر کوم. خیر حضرت سلطان محمود غزنوي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه قرآن مجید هماغه شان په تاخ کې کېښودلو او ټوله شپه یې په ناسته باندې تېره کړه. دا قرآن مجید په ادب کې تېره کړه چې سبا سحر شو د هغه ځای نه چې کوم دی روان شو. وی پس د وفاته چا په خوب کې ولیدلو چې تا سره الله تعالی څه معامله وکړه؟ وی زه الله تعالی بې حسابه بې کتابه وبخلم. وی ولې؟ وی دغه واقع ورته په خوب کې وکړه چې ما د قرآن مجید ادب کړی دی، د دې قرآن مجید ما ادب کړی دی، ځکه الله تعالی ما ته بخنه نصیب کا. بیا حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې څوک قرآن مجید ته ګوري د سترګو نظر به الله تعالی زیاتی، که څوک قرآن مجید ته ګوري د دې به د سترګو د بیمارونو الله محفوظ ساتي. او بیا یو حکایت فرمایلو چې یو بزرګو هغه به هر ټیم د قرآن مجید تلاوت کولو، په مصلی به ناستو، الله دې موږ ټولو ته هم د قرآن مجید د تلاوت توفیق راکړي. او زموږ په سلسله عالیه چشتیه کې روزانه په هر سالک باندې په باندې یو سپاره ګوره ډیلی تلاوت دا لازم نه ګوره. او چې څوک قرآن حافظ دی خو لپاره بیا ډېر اسانه ده، که دوه وي که درې وي کوشش کوئ. زموږ صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه د قرآن مجید تلاوت ډېر پابندۍ سره په خپل ژوند باندې کړی دی، چې کله هغې دنیا نه پرده کېده 16 که 70 سپارې بیا هغې ویلې وي او بقایا پاتې وي، هغه مونږ بیا پوره کړي ورپسې. نو هغوی به خامخا ډیلی یو سپاره تلاوت کولو، داسې د پنسوري وظایف د سلسلې وظایف په چې کوم دی هغوی نه پرېښودل. نو خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې بزرګو هر ټیم به تلاوت کې مصروف و. وایي دته یو نابینا شخص رالو چې په سترګو معذوره و. وای دغه نابینا ورته وی درخواست کوي ورته چې ما خو ډېر علاجونه وکړل او په یو ځای کې ما ته شفا میلو نه شوه، تاسو راته چا ښودلی یئ چې دله لاړ شه دی به درته دعا وکړي، نو ستا د روک شوی نظر به واپس راشي. نو ما ته دعا وکړه. وای دغه بزرګ ورته وفرمایل چې ما سره جوخ کښېنه او قبلې طرف ته مخ کړه. وای دغه بزرګ دعا دپاره لاسونه اوچت کړه، دعا یې ورته وکړه، او د هغې نه بعد چې دا کوم قرآن مجید دته پروت و هغه ډېر په ادب سره راوچت کو او د ده په سترګو باندې یې کېښودلو. او چې څنګه په سترګو باندې کېښودلو چند لمحې د هغه په سترګو پروت و چې قرآن مجید یې تلرو کو، وایي الله تعالی د هغه روک شوی نظر واپس راوستی، د هغه روک شوی نظر الله تعالی واپس راوستی. بیا جامع الحکایات کې خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې ما دی کتاب کې دغه واقعه هم کتلې ده چې یو په عمل باندې کمزوری ځوان و چې ډېر ګناهګار و او خلکو به ورته نفرت کولو د هغه د دې عمل په وجه باندې، بدعملۍ په وجه باندې. کله چې هغه وفات شو
نو یو شخص هغه په خوب کې ولیدلو چې د هغه په سر باندې ډېر بهترین تاج په سر دی او ډېر بهترین لباس ورته اچولی شوی دی او جنتی کمربند ورته اچولی شوی دی وایي د هغه خوب کتونکی ورته وایي چې ته خو ډېر ګناهګاره وي ته الله تعالی په څه باندې وبخرې وایي او زه ډېر ګناهګار وم کله چې وایي زه تاسو په قبر کې وسپارلم وایي فرشتې د عذاب رالی زما روح چې کوم دی هغه د سجین طرف ته وړو زه سجین طرف ته روان خو ناګهانه د الله د جانب هغې ته حکم وشو چې د ده مقام د علیین دی دی به هغه طرف ته وړو فرشتو ورته وفرمایي چې یا الله ده خو چېرته داسې نیک عمل نه دی کړی وایي الله د جانب هغې ته حکم وشو چې ده زما د کلام عزت ډېر زیات کړی دی وایي ما به څه کول په خپل ژوند کې چې کوم ځای کې به ما قرآن مجید وکتو زه به ډېر په ادب کې ورسره ودرېدم وایي زما دا معمول و چې قرآن مجید ته به ډېر په ادب سره ودرېدم او ډېر د محبت او د عقیدت او د مینې محبت اظهار به ما قرآن مجید سره کولو وایي په دغه عمل باندې الله تعالی زه وبخلم په بني اسرائیلو کې ګوره یو شخص تیر شوی دی که نه چې هغه هم ډېر فاسق او فاجر او ګناهګار او خلکو ترې نه دونه نفرت کولو چې کله وفات شو نو په ډېران یې لړه کړو چې د خښولو هم چا هغه نیت یې نه کولو چې دی موږ ولې خښو دونه ترې خلکو نفرت کولو خو حضرت موسی علیه السلام ته الله وفرمایي چې لاړ شه زما یو دوست وفات شوی دی او خلکو په ډېران لړه کړی دی هغه ډېر په عزت سره دفن کا په عزت سره یې دفن کا حضرت موسی علیه السلام هغه منزل ته چې رالو تپوس یې وکړو خلکو ورته وفرمایل چې دا خو ډېر بدعمل او ګمراه او فاسق حضرت موسی علیه السلام حیران دی چې الله د جانبه ما ته حکم دی چې دا زما حبیب دی دوست دی دفن کا او خلک د ده د عمل داسې بیانوي خیر حضرت موسی علیه السلام هغه ډېر په عزت سره دفن کو حضرت موسی علیه السلام رب ته فرمایي چې ربه دا څه معامله ده خلک خو د هغه بد وایي ډېر زیات او ته فرمایي چې دا زما حبیب دی وایي او ټیک د هغه ظاهري عمل ډېر زیات کمزوری و خو کله کله ده به د تورات شریف راواستو تورات شریف به راواغستلو او دې کې زما د نبی آخر زمان د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو مبارک به چې رالو ده به په ښکل کو په سترګو باندې به یې کېښودلو د ده دغه ادا ماته ډېره زیاته خوښه شوې ده دی مې صرف په دې باندې بخلی دی قرآن مجید ښکلوي دا د دې سره د مینې محبت اظهار دی ګورئ د دې ادب کوئ او ښکلولو سره عمل هم پې کوئ ګورئ نو بیا حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایل چې دریم سیز چې هغې ته کتل دا هم عبادت دی هغه علمای حق دي او مشایخ حق دي چې دا هغې ته کتل چې هغه هم عبادت دی حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې څوک یو کامل عالم دین ته د مینې او د محبت د عقیدت نظر وکړي وایي دغه نظر نه الله تعالی یو فرشته پیدا کړي او دغه فرشته د دپاره تر ورځ د قیامته پورې د بخښنې دعاګانې غواړي ګوره علما حقو سره ګورې ناسته کوئ ښه د علما کرامو د مشایخو بېعزتي ګورې مه کوئ ګورې دارنګې حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې څوک علما کرامو سره او مشایخ حق سره محبت کوي په دغه محبت باندې به الله تعالی د ده په عملنامه کې د 1000 کالو عبادت ولیکي سبحان الله او کله که دی د دنیا نه لاړو په دغه مینې په وجه باندې په ورځ د محشر به دی د علما حقو په صف کې ولاړي او چې کوم یو شخص د عالمانو د مشایخو اور ورځې په سچ سره خدمت وکړو وایي ده ته به الله تعالی د 1000 کالونو عمره ثوابونه الله ورکړي چې تا عالم دین سره د اور ورځې صرف خدمت وکړو
او فرمای حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه چې دغه ثواب داسې نه دی چې صرف دروازې عمره ثواب وای دا ثواب داسې دی چې دروازې روزهدار او د شپې ټوله شپه الله تعالی ته قیام داسې ثواب به الله تعالی ستا په عملنامه کې لیکي ګورئ حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمای چې یو شخص هغه به د علماء کرامو سره او مشایخ عظامو سره ډیر زیات نفرت کولو کله به چې علماء کرام دله مخې ته ورغړه مشایخ په وله ورغه ده به د نفرت په وجه باندې مخ واړولو دونه نفرت به یې نه کولو او ګوره چې کوم شخص په اسلام باندې حمله کوي دی به داسې نه راځي ډایرکټ چې په حدیثو باندې حمله وکړي په قرآن باندې حمله وکړي دی به څه کوي دی به زموږ د دین اسلام په علماء حق باندې ډومبې حمله کوي ګوره دی به د اسلام بیخکوني څه سره کوي د علماء حقو هغه بېعزتۍ سره به کوي لګیا نو د ظالم به چې کوم دی د علماء حقو نه دا مخ واړولو وایي کله چې دی وفات شو او قبر کې خلک کېښودلو وایي د ده دا مخ پې قبلې طرف ته واړولو خو قبلې ته نه واپس په شو قبلې نه خلک حیران دي تعجب کې دي چې عجیبه معامله ده موږ یې دا مخ قبلې طرف ته اړو واپس دې خوا راوړي چې خلک ډېر زیات ستړي شو وایي اخر ورته یو غیبي اواز شو چې ځان مه ستړی کوئ د ده دا مخ چې کم دی قبلې طرف ته د ده دا مخ دا قبلې طرف ته نه وړي ځکه چې ده زما د علماء کرامو بندګانو ډېره زیاته بېدبي کړې ده او دی ما د خپل رحمت نه لرې کړی دی او چې روز د محشر شي او د دې قبر نه دی پاسي دی به د میلو په شکل کې پاسي الله دې د علماء حقو د بېادبۍ نه موږ محفوظ وساتي بیا حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایل چې څلورم سیز چې هغې ته کتل هغه عبادت دی هغه خانه کعبه ده الله تعالی دې دغه عبادت زما او ستاسو بیا نصیب خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه تاسو یو عظیم هستی ده چې دننه خانه کعبه کې د ډېر بارها د قرآن ختمونه کړي دي په نوافلو کې خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې یو موقع باندې ما د قرآن مجید ختم په نفلو کې پوره کوم وایي په خانه کعبه کې دننه یم چې ما ته هاتف نه غیبي آواز وشو چې معین الدین ته ما قبول کړي ته ما مقبول کړي څه غواړې چې درته یې درکړم اکتساب الانوار کې لیکي حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه د خپل ځان دپاره سوال ونه کړو د دنیا دپاره سوال ونه کړو زما او ستا دپاره دعا وکړه وی فرمایل چې یا الله زما په دې روحاني سلسله کې په چشتیه کې تر ورځ د قیامت پورې چې څونه زما روحاني بچي راځي په ورځ د محشر هغه بې حسابه جنت ته داخل کړه زما تا ته دا درخواست دی نو هغه دعا الله تعالی بالیقین الله تعالی ته قبوله ده او انشاءالله د هغې په دعا په فضل په دعا سره به د هغې په برکت په وسیلې سره به مونږ جنت ته داخلیږو انشاءالله خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې څوک یو ځل خانه کعبې ته نظر وکړي صرف داسې نظر ورته وکړي وایي ده ته د 1000 کالو عبادت الله تعالی په عملنامه کې ولیکي او د یو قبول شوي د حج عمره ثواب الله تعالی د ده په عملنامه کې ولیکي که څوک یو روژه هلته ونیسي د 1 لاک روژې عمره ثواب الله ورکوي ګوره که څوک یو کجوره صدقه کړي داسې شوه چې د 1 لاک کجورې د الله تعالی په نوم باندې صدقه کړي که څوک یو ګیلاس اوبه هلته ورکړي دا نو د داسې شوه چې 1 لاک ګیلاسه اوبه د الله تعالی په لاره کې تقسیم کړي ګوره هر عمل په هغه ځای کې په 1 لاک باندې بدل دی ګوره الله تعالی دې هغه ځای ته موږ ټول بیا بوځي بیا حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې 5م سیزه چې هغې ته کتل او د هغې خدمت کول دا هم عباداتو کې راځي هغه شیخ او مرشد دی وایي خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې ما په کتاب معرفت المریدین کې لیدلی دي چې حضرت الشیخ حضرت عثمان هرونی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې کوم یو
سالک کوم یو مرید د خپل کامل شیخ او مرشد داسې خدمت وکړي چې دغه څنګه د خدمت کولو حق دی وایي د تبه الله تعالی په دغه خدمت په مقابله کې په جنت کې 1000 محلات مقرر کړي 1000 محلات یعنی بنگلې ورته الله تعالی جوړ کړي چې هغه به ټول د ملغرورو نه جوړي وي او په هر محل کې به الله تعالی د خدمت د پاره جنتی مخلوقي وساتي او پر ورځ د محشر به الله تعالی دغه نیک بنده د خدمت د برکت به حساب به کتاب جنت ته داخل کی او دغه خدمت په وجه باندې الله تعالی 1000 سال عبادت چې کوم د په عمل نامه کې الله تعالی ولیکي بیا خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایل چې یو شیخ او مرشد خپل سالک ته خپل مرید ته څه خبره کوي نو دله پکار دي چې هغه د زړه په غوږونو باندې اوري هغه ته ډیر غور او فکر دی کوي کوم نوافل چې د خپل مرشد دا اړه په دمانه لازم شوي دي چې دا نفل کوا نو هغه نفل دی نه پرېږدي کوم وظایف کوم ذکر چې د خپل شیخ او مرشد دا اړه د تملو شوی دی هغه کې دی دوام کوي کې دی همیشواله کوي ناغه د پکې نه راولي او کوشش دی کوي چې متواتر دی د خپل مرشد په استانه کې حاضری کوي که متواتر روزانه حاضری نشي کوله خو چې کله ورته به قدر استطاعت مکمل ویږي نو د خپل مرشد پاک زیته د خامخا حاضری کوي په دغه حاضری کې ګوره زمونږ بعض خلک کمزوریم دي ګوره چاته چې نن سبا وایي چې هلک استانې ته نه راځي وایي یاره زه اوزګار نیمه فارغه نیمه نو زه ورته یم چې دا کوم موږ له راځي دا ټول فارغه دي جوړې د دې څه کار مار نه وي مې الحمدلله نه تاسو نه د شکرانو تمې کوو نه تاسو نه د لاس ښکلولو تمې کوو چې راشئ زموږ لاسونه ښکل کوي راشئ موږ سره درود شریف ووایئ راشئ موږ سره ذکر وکړئ زموږ صاحب مبارک به بعضې مریدانو ته د جیب نه کرایاګانې ورکولې خو چې تاسو راځئ موږ سره کښېنئ الحمدلله نه موږ چانه تمه کوو دا د تصوف مسله هم ده بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې د تصوف لومبۍ پوړۍ څه ده چې د کامیابۍ طرف ته روان شي ای مبارک ورته فرمایي چې کله یو سالک د خلکو نه تمه پرېښودله د کامیابۍ طرف ته روان شو نو الحمدلله د الله په فضل باندې موږ تاسو نه د څه تمې هم نه کوو ګورئ الله دې دا تاسو کې هم نه راولي چې د چا نه تمې وکړئ الله تعالی دې موږ کې للهیت حقانیت نصیب کړي نو کوشش کوئ چې ګوره مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء بهتر از 100 ساله طاعت بیریا چې یو زمانہ دی لږ لمحه دی د یو ولی سره د یو کامل شیخ سره تیره کا هغه د 100 کالو د چې د ریاکارۍ نه بغیر عبادت وي د هغه عبادت نه د لږ لمحه تا دپاره بهتره ده ګورئ مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه داسې ولې فرمایلی دي ځکه چې اولیاء سره چا ناسته کړې ده هغه بدبخته کیږي نه او ډېرو خلکو داسې شته چې عبادات یې کړي دي ټول عمر عبادات یې کړي دي خو آخري خاتمه یې خرابه شوې ده ګورئ آخري خاتمه یې خرابه شوې ده مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه فرمایل چې اولیاء سره چې ته ناسته کې استاد خاتمه به بل ایمان وي ګورئ زموږ صاحب مبارک رحمت الله علیه فرمایل چې د چا په زړه کې د اولیاء د صالحینو مینه ده دی به بیمانه د دنیا نه نځي وي دی به با ایمانه د دنیا نه ځي ګورئ نو هر سالک له پکار دلته چې څونه زموږ ملګري ناست دي د نورو استانو ملګري موږ سره موجود دي چې د خپل مرشد پاک استانه ته خامخا په 40 دن کې خو دنه ضروري حاضري ده ګورئ چې دا کم بل شوی اور د ستا په دې سینه کې د تصوف چې ګورئ دا چاته مړ نشي ګورئ حاضري دا ځان باندې لازم وګڼئ ګورئ بیا حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه ته یو زاهد د یو عبادت گزاره واقعیا فرمایي چې یو ډېر عبادت گزار او چې هغه 100 کال او مسلسل داسې عبادت وکړو چې دروازې به روجهدارو او د شپې به الله تعالی ته ولاړو او ډېر تقوادار هستی وه
وی فرمایل حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه چې دته به خلک راتله خلکو ته به د عبادت تلقین ډېر زیات کولو او خلکو ته به فرمایل چې موږ دلته خوراک او اسقات لنیو رالی دلته موږ الله تعالی عبادت لرا لیږلیو چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې موږ دلته عبادت لرا لیو د الله معرفت لرا غلیو و چې کله دغه زاهد دغه نیک بنده دنیا نه وفات شو لاړو وای خوب کې چاو کتو چې الله تعالی در سره سم معامله وکا تو ډیر نیک عمل وي نیک عمل وي خو یې غرات ورته فرمایل چې آو ما خو په دنیا کې خپل جون تیر کړو دروازې به روزدارم د شپې به عبادت کې مصروفم خو په کم سبب چې الله تعالی زو بخله مغبل سدي وای سدي وای زه د خپل مرشد پاک په خدمت باندې الله وبخله د ابو الحسن خرقانی سے مبارک رحمت الله علیه په سوانح کې دام راځي چې کله د حضرت محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله علیه په سوانح کې دام راځي چې دا د ابو الحسن خرقانی سے مبارک رحمت الله علیه مرید او د وخت بادشاہ مو زمو صاحب مبارک رحمت الله علیه به فرمایي چې بادشاہانو کې غوث نه دی تیر شوی بغیر د محمود غزنوی صاحب نه محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله علیه د وخت غوث تیر شوی دی ګوره غوث پیجنی ګوره ښا نو حضرت ابو الحسن خرقانی سے مبارک رحمت الله علیه چې کله دنیا نه پردو کا وفات شو د مبارک دا مزار جوړی دو دا محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په پټلو د وخت بادشاہ او هغه مزار کې به خدمت کولو او وزراو ته خادمانو ته ویلو چې الته زه خدمت لازم او تاسو به ګوره زمان لاس نه نیسئ چې ته خو د وخت بادشاہ یو ته دلته خاور کې ځان د لت پت کړی دی دا خاورې دا ګرد ځان لپاره سعادت ګڼم ګورې نو محمود غزنوی سے مبارک رحمت الله علیه مزار کې خدمت پکولو کله چې وفات شو پس د وفات چا په خوب کې ولیدو چې رب د سره څه معامله وکړه ورته فرمایي چې اکثر بادشاهان د رعایا په حقوق کې ګیریږي خو په ما الله تعالی و ډیر فضل وکم زه الله تعالی وبخلم وای پس باندې وبخلې وای ما د خپل شیخ او مرشد په مزار شریف کې خدمت کړو پغې باندې الله وبخلم پغې باندې الله تعالی ماته بخنه را نصیب کا نوم دغه واقع ته حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه هم په دغه واقعیا کې دغه کړه دی اشاره کړی دا بیا خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې کله ورځ د محشر شي لکم اولیاء دي صدیقین دي نیکان دي پاکان دي صالحین خلق دي کله چې دوی د خپل قبرونو نه راپاسي وای د دې په شام باندې به یو لوی کمبل وي هغه کمبل کې به پلکونو تارونه وي تارونه به دغې نه رازوړندي وای هر تار به چې کم دی د دوی څونه مریدان چې وي ټول مریدان به یو تار چې کم دی د خپل مرشد د کمبل نیولې وي او د میدان حشر طرف ته به دوی را رواني وای د حشر نشر چې دا ټول نظام نه دی فارغ شي الله تعالی به دې ته یو داسې طاقت ورکي چې د خپل مرشد پاک د دغه کمبل سره په پولیسرات باندې به چې د هغې مزل وای 30,000 کاله دی 30,000 کاله د هغې مزل دی وای د خپل مرشد پاک بس چې د دې کومه د اقتدا ده وای په دې باندې به داسې تیر شي چې د دې ته به د دې اړو پته ونه لګي وای داسې به په دې باندې وای تیر شي او الله تعالی به بغیر څه د تکلیف نه دی به جنت ته داخل کی او بیا وی خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه په تلاوت کې مشغول شو او ټول احباب د خپل ځایونو پاسېدل وردا سونه خپل مجلس په د خواجه سے مبارک رحمت الله علیه موږ له پکار دي چې کله داسې مجلس کې خپل مرګورو کې کینو چې د تصوف خبرې کوو د شریعت خبرې کوو د طریقت په حق کې خبرې کوو فضولیاتونه غیبتونو نه ګورې ځان وساتو د حسد نه ځان وساتو ګوره بل داسې خبرو کو چې مخلوق ته پکې خیر رسیږي ګوره کېدای شي ته داسې یو جمله ادا کړې چې هغه چاته د هدایت ذریعہ وګرځي ګوره کېدای شي دغه په زندگی جوړ شي دغه په زندگی بدل شي
نو کوشش کوئ چې ځان د غیبتونو نه ځان ساتئ. ګورئ او الغیبت اشد من الزنا. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې غیبت دا د زنا نم ګورئ زیاته ګناه ده. تاسو ته خو ګناه صرف دا لوی ښکاري چې زنا چا بدکارو کړ به دا ډېره لویه ګناه ده، خو نه، الله تعالی دې موږ ټول